سلامونه د وطن ټي وي په شیشه نن بیا مونږه خپل ګران میلمه ډاکټر اسلم پرویز صاحب راوستی دی. میجر سبجیکټ خو زموږ تلیسیمیا ده، خو دغه سره سره ګردې او زړه د ټولو باندې به ډاکټر صاحب خبره کوي. نو ډاکټر اسلم پرویز صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو مشکور یم، تاسو ماته موقع راکړه. تلیسیمیا چې کوم مریضان دي هغې کې خو موږ څه انټرونشن دا وکړو چې هغې ته کوم وینه لګېدله، نو هغې وینې لګولو په ټایم پیریډ کې موږ په دې کې کامیاب شو چې کې موږ اضافه وکړو. دویم مراد زما دا دی چې کوم کس ته به په یو میاشت کې یو ځله ټرانسفیوژن کېده، موږ هغه 2-3 میاشتو ته ورساو. او ګریجوالي زموږ کوشش دا دی چې د ټرانسفیوژن موږ بالکل انډیپینډنټ کړو. ټرانسفیوژن د وینې خېجول درته بند کړو او د دې متبادل څه دغه وکړو. نو دا وینې موږ خېجول ولې بندول غواړو؟ د فلنټیر فاونډیشن په دې باندې پوره ریسرچ ټیم ناست دی، په هغې تحقیقات کول. هر هغه تمام هغه کسان چې هغې ته که تلیسیمیک دي او که نان تلیسیمیک دي، یعنې تلیسیمیا والا دي او که تلیسیمیا والا نه دي، خو چې هغې کې د وینې کمې وي او هغې ته ته په رګونو باندې یعنې جسم ته وینه داخلای خېجای ټرانسفیوژن کوي، نو هغه مختلف قسم بیماریانو سره مخامخ کېږي. چونکې دا وینه کې د وینې نه د وجې نه چې کوم بیماریان راځي هغې کې ټول نه په پهله نمبر باندې هارټ فیلیر دی. تمام تلیسیمیا پیشنټ هغې چې کوم ته نقصان رسي یا د ژوند نه لاس وینځي، هغې کې د زړه د فیل کېدلو یعنې هارټ فیلیر ډېر زیات عمل دخل دی. د هغې نه باید چې کوم پیشنټ ته وینه د بهر نه خېجي، نو هغه ته بل هغه چې راځي هغه د ګردو د فیل کېدلو سره مخامخ کېږي. او دریم چې کوم دی د هغه په جګر کې د وینه کې چې کوم آیرن وي هغه ډیپازټ شي او د هغې ته موږ هیموکرومیټاسس وایو، هغې سره هغه مخامخ کېږي. د دې په دغه کې د آیرن انډیوسډ سیروسس یعنې د سوکړاو شي د جګر چې دی هغه پوره کارکردګي یا افیشنسي دی هغې کمه شي، هغې ته سیروسس وایي یا آیرن انډیوس سیروسس یا آیرن اورلوډ انډیوسډ سیروسس. دې سره مخامخ کېږي. موږ په دې کې څه دغه وکړو، زموږ چې کوم انټرونشن دی او هغه ډېر کامیابۍ سره د هغې ډېر ښه ریزلټس راغلل. هغه دا دی که چېرې موږ کم کس ته چې موږ وینه خېجو او د وینه کې چې کوم ټاکسیک شی دی، زهریله شی دی، هغه د فولادو وجود دی. وینه کې چې کوم آیرن دی، آیرن اوسپنه یا موږ چې ورته هیم وایو، هیم بنیادي طور سره هیم کې آیرن دی، اوسپنه پکې موجود ده. هغه اوسپنه چې کله په جسم کې زیاته شي او بیا استعمال نشي، نو هغه زموږ په د وایټل ارګن زړه، ګردې، جگر، دماغ مختلف ارګن باندې هغه ډیپازټ شي. بټ سپیشلی هغه په پنکریاس چې ورته وایي، لبلبه چې ورته وایي، چې کوم کې انسولین پیدا کېږي، پنکریاټک بیټا سیل او بل هغې باندې دا ډېر زیات اثر غورځوي، نیګیټیو اثر غورځوي. هغې ته به موږ دا وایو مثال کے طور پر که تا وینه وخېجوله او د وینې خېجولو د مضر اثراتو نه تا ځان بچ نه کړو، دغه وینه کې چې کوم فولاد دي دا پنکریاس باندې ډیپازټ شي او د پنکریاس کې بیټا سیل کې چونکې د انټي اکسیډنټ مخکې ما یو ویډیو کې خبره کړې وه چې هغې کې د انټي اکسیډنټ سپورټ نشتی، نو هغه پنکریاس سیل د آیرن په ډیپوزیشن په وجه باندې هلته دا جمع شي او د دې ډیپوزیشن په وجه باندې هغه خراب شي، یعنې ډیمیج شي. ډیمیج پنکریاټک سیل په نتیجه کې بیا موږ ته شوګر بیماري سړي ته لګي. نو موږ که چېرته ګوره شروع شوي، حالانکه موږ ښه نیت او ښه کار لپاره آیرن دا موږ بلډ ټرانسفیوژن کړی د هغه ژوند بچ کولو لپاره، لیکن د هغې په نتیجه کې چونکې چې کوم مسایل راځي که موږ د هغې سدباب ونه کړو، نو هغه به په بدوالي کې تبدیل شي. نن زموږ موضوع دا ده یا زموږ دغه دا دی کنسرن دا دی چې موږ د دې منفي اثرات د وینې د خېجولو د منفي اثرات نه خپل پیشنټس پرټیکولرلی سپیشلی تلیسیمیک او نان تلیسیمیک دواړه، ضروري نه چې خالي تلیسیمیک وي، نان تلیسیمیک کې هم د ګردو فیلیر راځي، ایمرجنسي وارډس کې د ګردو فیلیر راځي، چاته وینه خېجي ګردې فیل کېږي، ځکه اکسیډنټ وشي موسټلی خلک د ګردو د فیلیر دی. کوم سړی وسوځېده
هغه هم ګردې فیلیر سره شکایت کېږي او مرګ د ګردو فیلیر دی وجه نه کېږي. نن موږ یو داسې موضوع باندې دغه کوو چې دا وایټل ارګن فیلیر موږ بچ کولی شو. دا یو ډېر ښه خبر دی. هغه څنګه بچ کولی شو؟ که موږ د وینه کې موجود د اوسپنې هغه مضر اثرات نه دا باډي بچ کړو نو موږ دې موږ کامیابېدی شو چې موږ د تیلیسیمیا پیشنټ دي که نان تیلیسیمیا دي هغه ښځې چې هغه پریګننسي دوران کې د وینې خېجي یا وینې کمې راځي یا هغه پیشنټ چې هغه سیروټیک پیشنټ دي یا هغه پیشنټ چې هغه د ګردو د فیلیر شکار دي هغې کې د وینې کمې ډېر زیات راځي نو هغې ته چې وینې خېجي نو د هغې د وینې خېجولو په نتیجه کې چې کوم بیماریانې راځي هغه موږ اسانۍ سره بې بچ کولی شو. هغه صحیح ټریټمنټ دی. فرنټیر فاؤنډیشن کې چونکې د بلډ ډس آرډر سره دی ډیلینګ کوي تلیسیمیک پیشنټ سره دا کوي او د هیموګلوبین چې چا کې نه جوړېږي هغې کې موږ دا کار کوو. نو هغې کې موږ دا یو میتھډ راوښکو چې بلډ چې کم کس خېجي که هغه ته موږ ورسره پروهارټ کیلیشن تھراپي. واټ از پروهارټ کیلیشن تھراپي؟ پروهارټ کیلیشن تھراپي چې کوم دی د چې کله ته وینه وخېجئ نو هغې کې چې کم اضافي یا کم آیرن چې نه استعمالېږي باډي نشي استعمالولی نو هغه په اوبو کې سالوبل کي او د امتیازو په ذریعه د باډي نه محفوظ طریقې سره وباسي. نو دغه آیرن ستا چې کوم هارټ دی یا لیور دی یا کډنی دی هغه نه ډیمیج کوي. خو ټول نه بله یو غټه خبره چې دی کله ستا ضروري نه ده چې تا ټرانسفیوژن کړی وي یا وینه دې خېجولې وي او تا کې ستا د مسایلو څخه شکار دی نه بغیر هم که ستا په جسم کې د آیرن ریسایکلایزیشن هغې ته وایي آیرن ریوټیلایزیشن د هغې دغه نه وي صلاحیت نه وي نو بیا آیرن ډیپوزیشن ته ځي او د هغې په نتیجه کې ستا د زړه رګونه بندېږي. موسټلی زموږ خلک چې دی هغه د هغه د زړه رګونه بندېدل د وجې موسټلی خلک 60 پلس ته چې کله سړی رسي نو آلریډي چونکې ایجنګ پروسس هم کنټریبیوټ کوي هغې کې زړه رګونه تنګېږي یا بندېږي او چې کله پکې د آیرن ورلوډ راشي یا هیوي میټل ورلوډ راشي نو هغه عمل ډېر تیز شي. نو هغې کې خوشخبری او ډېره حوصله افزا خبره دا ده چې موږ پروهارټ آرل کیلیشن تھراپي ډېر سیف طریقه ده چې موږ د آیرن د مضر اثراتو کې چې کوم غټ شی دی هغه د زړه رګونه بندېدل دي. زړه چې کوم د زړه ذمہداري دا ده چې دا ستا پوره بدن ته د وینې سپلای کوي او که چېرته د سپلای لاین چې کوم دی د رګونه چې دي شریانونه چې دي دا تنګ شي یا بند شي نو د ژوند کوالټي نه بلکې ډسیبلیټي راشي. بالکل ته بېکاره شي سړی پنډی درد کوي سر درد کوي وینه نه رسي سړی د کار قابل پاتې نه شي نو موږ دې ته ډسیبلیټي ویلی شو. دې کې دوه قسمه ویسلز دي باډي کې یو ته وایي غټ رګونه یو دي واړه رګونه چې کله ستا پیله بندېږي نو هغې کې پیله دغه چې راځي انفرټیلیټي راځي. هغه کسان چې د هغې واړه رګونه بند شي نو هغې کې د بچو پیدا کولو صلاحیت ختم شي که سړی وي او که ښځه وي. دویم چې کله واړه رګونه ستا بند شي نو ستا ټیشوز کې یا چې کوم د پنډو کې او مختلف چې کوم ټیشوز دي یا دغه دي هغې ته بیا وینه نه رسي. چې کله وینه نه رسي یا ته اکسیجن نه رسي نو هلته بیا درد مستقل درد چې ورته کنسسټنټ درد چې کوم دی هغه شروع شي. دویم چې کله دا رګونه واړه بند شي نو هلته چې کوم ستا ګوتو ته وینه رسي بیا هغه زخمونه نه صحیح کېږي دغه نه صحیح کېږي. نو دې لپاره داسې کسان چې هغه د وینې رګونه چې کوم دي د هغې د بندش شکار دي نو دا تلیسیمیا لپاره دا پروجیکټ موږ جوړ کړی پروهارټ آرل کیلیشن تھراپي. خو د دې ضمني فایده دا هم ده هغه کسان چې هغه د زړه امراضو شکار دي او د هغه واړه رګونه تنګ شوي دي په پنډو درد شکار دي هغې ته موږ پیریفرل آرټیریل بلاکیج وي چې کوم د زړه نه لرې ارګنز دي لکه ګوتې دي د ګوتې سرونه دي سر دی سر باندې درد راځي چې وینه کله سر ته نه رسي سر کله خلک وایي نیم سری راباندې راغلی کله سر راغلی دې کې د وینې د سپلای ډېر غټ کردار دی. نن دا یو ډېر ګډ نیوز دی
چې فرنټیر فاونډیشن تلیسیمیا خلکو خدمات کوي دا یو نوې خدمت پکې موږ راوړو چې هغه کسان چې هغه د وینې رګونو د بندش شکار دي نو هغې دې نه فایده اخیستلی شي او هغه کسان چې هغه د شوګر امراضو شکار دي او شوګر مریض چې کوم دی د هغه د وینې د رګونو بندېدلو چانسز ډېر زیات وي نو موږ هغه ته هم دا ایډوایس کوو چې دا د تھراپي نه د هغه فایده اوچته کړي او دې نه علاوه هغه کسان چې هغه د پنکریاټک بیټا سل دی هغه لبلبه خراب شوې ده یا پنکریاټک بیټا سل خراب شوی دی او انسولین نه پیدا کوي نو یو ځل دا کیلیشن تھراپي هغه د ټرای کی او په دې وجه باندې واقعا د شوګر د مضر اثراتونه د بچ کېدلو یو چانس ملا شي